بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. مخکې آیتونو کې تذکره د دریو خبرو وه چې اجازت طلب کول پکار دي د خلکو له په دریو ټیمونو کې چې هغه زیات لونکي راتلونکي دي واړه دي کاغه غلامان دي وغیرہ وغیرہ خپلوان دا یې تذکره وه. بیا د وړو عامو حالتونو کې هم د هغې اجازت چې کله بلوغ ته ورسي نو پکار دی. دویمه خبره د بوډایګانو وه چې هغې ډول ډال نه کوي او خپلې زیاتي پړونې ورکې وغیره هغه لرې کوي نو اجازت ته وته، لیکن که نه یې لرې کوي نو دا ډېره غوره ده. بیا تذکره وه د خوراک د معذورو سره ړوند دی، ګوډ دی یا مریض دی، د هغې سره خوراک خوړو کې څه حرج نشته. دارنګې کله چې یو سړی یو ځای ته لاړ شي هلته کې سړی کور کې نه نو د هغه کور نه که هغې ورله څه ډوډۍ څه شی ورکوي د خوراک نه کولی شي. دا یې تذکره وه. د خوراک تذکره په یو ځای خورئ کې جدا جدا یې خورئ. کله چې تاسو ځای ته لاړ شئ نو هلته کې سلام کوئ. دا یې تذکره وه. اوس دی کې د مؤمنانو بل صفت ذکر کوي. دا اور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره ونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مسله وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو دا خبره بیا ختمه شوه. دارنګې عام مشرانو سره سړی ناسي، استادان دي، مشران دي، نو د هغې نه د مجلس نه هم دغسې بې اجازته تلل نه پکار، ضرورت وي نو اجازت اخیستل پکاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ادب هم ذکر کوي چې هغه ته به په نامه نه وایي. دارنګې د هغه بلنه داسې به نه ګڼئ لکه څنګه چې یو بل ته آوازونه کوئ. او آخر کې مسله د توحید یې تذکره وي او په هغې باندې صورت به ختموي. نو صورت ممتاز دی په هغې تخلی باندې د اوصافو د منافقانو د دې نه ځان ساتئ. بل پکې قواعد لدفع الفحشاء څلور د هغې تذکره، و پکې مبادی دروازې وي د فحش نو د هغې د بندولو خبره وه چې دا بند کوي. دارنګې صفائی د عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې صورت کې ذکر ده. مسله د پردې ده، د هغې تذکره پکې هم ده. او دې صورت کې دا خبر هم ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا یا محمد بنوائے. دا خبره لا تجعلوا دعاء الرسول سره خبره کو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
یقینا مومنان آغا کسان دی چی ایمان راوڑلے پا اللہ بانے دا اللہ پر رسول بانے چاچے پا اللہ ایمان راوڑلے دا اللہ پر رسول ایمان راوڑلے نو دا مومنان دی نو کلچے دا راغلی دیو کار دا پارا پیغمبر سردی ناستی وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ او کلچی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ او کار بانے چاغرا چمکون کئی بعضی کارونه انفرادی بعضی کارونه داسی چې هغه اجتماعي کاری یو کار دی هغه باندې داخله راج مشیری جرګه دا مشوره دا سری بعضی کارونه داسی چې هغه د جمی لم یذهبوا دی واپس کیږي نه دی زینا حتی یستاذینوا تر دې پوری چې اجازه طلب کی د پیغمبر نه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا کسان چې اجازه طلب کوي استانا اولئک الذین دا کسان یؤمنون بالله ورسوله چې ایمان لري په الله باندې الله پر رسول باندې فاذا استاذنوا کله باز شانهم نو کله چې دی اجازه طلب کوي استانا د خپل بازي کارونو لپاره فازل لمن شئت منهم اجازه ورکوا د دي هغه چاته چې ته واړی د دینه واستغفر لهم الله بخنا طلب کو دی د پاره د الله نه ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے مہربان مومن سڑے بھی اجازت نزی آغا اجازت طلب کے نو الزی زمانگا خلقون ہوئی اپلان کے ویا خدا ستنی رمز نے اجازت اخلی ستنی اجازت اخلی زی انسان نے اجازت نواری نا یوزیت تلے یوزے کی میل مئی نو پکار دا دے چی اجازت طلب کی سڑے قربہ راضی تتلے پدے کے نو لڑی رے خبر راضی کلا کلا میل مر آغلے او قربو تپت نشتے او دے تلے پاپلا مخمائے تلے جاری دی چانن دے آغستے نو کل داسی ہے دا قربہ پریشان شی چلو شو سڑے خپشو سی چلو شو سڑے ورکشو چا بوتو سی چلو شو دا یو خبر راضی کلا کو یہ خبر و دا سم راشی بیٹک کے ناسو چانے آڈو یاد طلب نہ کہو دے روان شو لاڑو ود پدے کی غل رہا ہے دے بیٹک نے ایسی پڑھ کو او دے میلمم دو سی پڑھ مائیں تلے قربو بسوئی اغلا چی کرلا ناغز منگا میلم چراغ لے واقع کلا کرلا جان لو لکار جوڑے خلق پشک کیوں لے آچے خلق بیا بدگمانیانی کئی پلان کے راغ لے منگا پلان کے شیو رکشو نو قدر عزت آب دیم ختم شی اجازت الکل پکار دے خلقو تو پتہ ہی کنا جاؤ پلان کے راغ لے لا ندے دو استانی من نے اجازت اگلی ہوئی نجات طلب کول بکا دے بیا خاص کر دا سے حال کی سبق شروع دے درس شروع دے دے لگیا دے دے آغاز نہ پاسی سیدھ سی آڑو اجازت نہ طلب کی خاص کر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی چنا سے نو اجازت طلب کو کر دارنگے کلاس کے ناسی سبق کے ناسی نو جکلا تزے اجازت طلب کا عام طور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت ورکاو نو اللہ رب العزت ہوئی چی کلستانا بازی کارون دا پارا دا خلق اجازت وانی نو اجازت ولا ورکوا سوچ اجازت وانی نو دا آکل خلق دی چی یومنون باللہ و رسولی دا مومنان دی الایمان لری پا اللہ بین دا اللہ پر رسول بانے نو کل چی دے اجازت وانی چوٹی وانی نو فاصل لمن شیطان چوٹی ورکوا چالا چی تا وانی دا دینا چوٹی ورکوا خیر دے بازی سڑے چوٹی وانی
وچ پوچه عذر پیش کړي لګیای کوم چې بیا واړی د سبق نه چټي غواړي هغه بیا قسم باندې کی کله یو وجنی کله بل وجنی کله بل وجنی نفاذ لمن شئت منهم نو عام غټ سره وي اجازه غواړي نو باندې پلان کې کار مې هغه لازم ازلاش پلان کې کار مې لازم مقصد کار دی پلان کې کار اوستا بار خنه دی الګي مشر ته پته ده استاد دی هغه ته پته ده چې دا پلان کې کار خنه دی پیغمبر دی نو پیغمبر په وای پويږي چې دا کار صحیح دی او که صحیح نه دی نو زګه وای فاضل لمن شئت منهم نجات ورکوا هغه چاته چې ته غواړې د دینه اجازه ورکوا چټي ورکوا زلا شفل کارو ک بیا راځه واستغفر لهم الله بخنا طلب کوی په د الله زاسي زب مخه دی ښا الله تعالی بخنو کی الله تعالی معافیو کی زلا استکارو کی کار د پار رواني خلګوي په دعا نفع باندې سره روان شي کارو شي ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان دوی مادم ذکر کی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا مگر زوی بلنه د پیغمبر په خپل میز کې پشان د بلنه باز استاسو نه باز ہوتا با استاسو نه باز تا आवाज کوي نو تاسو یو بل څنګه आवाज کوي یو پلان کیا نو دغه سے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بناوي یا پلان کیا بناوي یا محمد بناوي عام مفسرین د دې آیت دلان دي لیکلي لا تقولوا یا محمد بناوي یا محمد مبارک علماء لیکلي دا چې وی یا محمد ویل نو چا ویل جبرئیل علیہ السلام ویل چې هغه مکلف نه دی انسانانو کې چا ویلی نو منافقان ویلی یهودیان ویلی یا هغه باندچو ویلی د باندو خلق چې هغه راغلی غرسنی چوته وي هغه راغلی چې هغه د ادب پچل باندې نه پويږي ناغو محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا محمد دایوي سورۃ حجرات کې دا یو خبر راځي نیو مطلب دای یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بدوسی یا محمد بتانے نو چاچی ویلی پہ انسانانو کے نو یا دغا غرسنی دی بانڈو والا دی آراب او یا منافقان دی او یا یہودیان دی نو جتو ہے نو زان لا انتخاب کو پا دیکھ زان لا حکم دی خواه دے جبریل علیہ السلام کو کہ دے نشی و بیا دی انسانانو کی چکم دی ناوے کی بزان لا خواه نو یا بزان تا دا غر سڑے وے غرسنے بزان توے نو بانڈا چے بوین قمقل بوین او قمقلان دی مخی ترشیو الاعراب اشد کفر و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود اللہ نا پوئی گی دے خلی سادگان خلقی پچل بائی نا پوئی گی نتا دے زان تا سادہ خو نوئی دے زان تا قمقل خو نوئی نزان تا بانڈا چیم نوئی نو بل څه شی پاتې شو منافق پاتې شو يهودي پاتې شو نو دې کم ته کم یوي نه دواړه بل نو څه نه دي کنه یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې دنه ناشته سورۃ حجرات کې داغه تذکرہ خلق کړي مفسرین هم ذکر کړل خلق راغله باندو نال دغه هغه په ادب باندې پویدو ادب دا د مشر سړي د پاره چې مشر سره ملاويږي د عالم سره ملاويږي دا غ ټیم ازدکا اپ کم ټیم کې فارغ کی یا عام خو ټیم دا دی چې مانځ کې اوسره ملاو شم داغه د کې راستو ټیم کم یو دی کم وخت کېږي هغه ټیم ملاو شګل نو کله کله سړی راشي ماسپخین نرستو کله ماسپخین نمخ کې دا بعضی ټیمونه چې دا د خوب ټیمي آرام ټیمي نو دې په هغه کې لګیا وي ټلې بګې مولوی صاحب چې راوځي مشر راوځي نه بستر کې مګي راوځي وا نه د خوب به را پاسولې نو خوب را پاسول خو نه په کار دی وخت
ستا کار دی لږ صبر وکړه کنه. نو هلته کې خبره کړله سره سورۃ حجرات کې چې وایي الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. صرف یو دیوال له منځ کې کمرې دي، نو منځ کې یو دیوال له اخواته بهر دی، دی خواته دننه کمره ده، ناغې نه آواز کوي. الذين ينادونك من وراء الحجرات، د کمرې نه بهر چې آواز کوي نو اکثرهم لا يعقلون، اکثر دین نه پوهېږي. دا بې عقله خلک دی، اکثر قمقل. نال ته سره دام وایي کې دې صبر کړی حتی تخرج الیهم، تر دې پورې چې دې ته راوتلی وی، دې صبر کړی وی چې پیغمبر په خپل باندې راوتلی وی، ملاو شوی و که نه. نو دې هلته بهر ولاړو یا محمد اخرج لینا، دا یې وي. الله رب العزت ورته وایي څوک چې داسې اوازونه کوي د کمرې نه بهر نه کوي، په ژوند باندې کوي، نو اکثرهم لا یعقلون وایي، اکثر دا بې عقله خلک دی، قمقل خلک. جوز د دې سره آواز کوي، پاکستان آواز کوي یا محمد چغې وباسي، یا محمد وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دی، په خپله روضه کې دی، دی آواز کوي. نو دا آواز د دې ځای نه چې کوي نو په دې کې به څومره عقل بیا، او چې بیا یې کوي د مرګ نه وروستو دنیوي ژوند ختم شو، د برزخي ژوند شروع شو، هغه وخت یې آواز کوي او د دې ځای نه یې کوي. نو دغې به عقل څومره وي؟ دا نه سړی په خپله باندې اندازه لګوي، دا به څومره عقلمند سړی دې ځای نه آواز کوي پیغمبر ته. نو یو دا دی لا تجعلوا دعاء الرسول، ورنه یا دا خبره ما کړو، دا دعا مصدر دی، مصدر دی. نو مصدر کله مبني للفاعل، نو کله مبني للمفعول. نو لا تجعلوا دعاء الرسول عام دا ذکر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو کله آواز کوئ، پیغمبر ته آواز کوي نو داسې آواز به نه کوي لکه څنګه چې یو بل ته آوازونه کوئ. دویم دی مبني للفاعل شي، نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیوي حیات سره بیا متعلق دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیوي ژوند سره وو، نو هغه وخت کې یو سړی ته آواز یو کو پلان کیا راشه، نو جواب ورنکو. لږ ساعتو شو راغی، ویل ما تا ته آواز ویجې زه په مانځه باندې وم، وی ولې تا د قرآن کریم د آیات نه دی ویلی استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کله چې الله تاسو ته آواز کوي، د الله رسول آواز کوي، نو قبولتیا کوئ، آواز کوئ، جواب ورکوئ. دا نه دی اورېدلي. نو کله چې پیغمبر آواز وکړو نو دا مونځ مات کا، او لاشه اول آواز وکړه، جواب ورکا، او د هغې نه وروستو ناول دا چې جواب ورکا، بیا لاړ شه سوی هغه خبره واوره ومنه، هغې باندې عمل وکړه. نو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، کدعاء بعضکم بعضا. نو پیغمبر چې تاسو ته آواز کوي نو داسې به نه کوي، دا به نه ګڼئ چې پیغمبر آواز وکړو د دلته کې ما ته بل سړی آواز کوي، دا یو شان دي یو شان نه دي. که آواز مې وکړو جواب مې ورکړو، ور مې کړو ور مې نه کړو ور مې نه کړو. دغسې بعضې علماو لیکلي د مور او پلار هم دا حق دی. یو سړی مانځه باندې ولاړ دی، نفلو باندې ولاړ دی، او دلته کې مور ته آواز وکړو، پلار ته آواز وکړو یا پلان کیا، نو دله مونځ ماتول پکار دي. مونځ مات کې وروسته بیا وکړي که مونځ نفل مونځ په شروع کولو باندې لازم کېږي، شروع دې که نه بیا به سر ته رسئ، لیکن منځ کې هغې کې مات شو، فاسد شو، نو بیا به دوباره کولی بیا لازم دي. نو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مگر زوی تاسو بلنه د پیغمبر په خپل منځ کې لکه څنګه چې بلنه کوئ تاسو بعض تاسو نه بعضو ته، که جواب مې ورکړو که ور مې نه کړو، نه داسې به نه وي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیوي ژوند سره متعلق خبره وه.
قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا یقینا پیجنی الله آ کسان چې کوئی استاسو نه پپټا کوئیږي پټ کوئی ناشته په درس کې سبق کې ناشته طالب دے ګوري استاد قاسم کته ګوري حال دغه دے رورو کوئیږي پټ پپټ باندې سي لاړ شي ځان دروازې ته ورسي پرو شا باندې تلیږي ورو لا چې هغه دروازې ته ورسي چې کله وته مقام لا شو لا شي په وټتي دروازې نه وځ لاړ بیا په دنه لګي نو الله رب العزت دام وي دا خلک دي بعض خلک دي يتسللون منكم لوازا چې هغه پټي خوېږي ساز نه په پټ باندې څو دي منافقان خلک دي منافق سره لګیا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنا دیسی غنی لګ څنګه چې یو بل ته आवाज کوي یا پیغمبر ته आवाज کوي یا محمد وته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری تقسیم کاو صدقه د صدقې تقسیم کاو یو سره ناس شاته یا خدای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه ولیدل نو نو صدقه تقسیم کړه مخې ته خلکو له ورکړه شاته یو سره ناس ته هغه پاسه یا محمد اعدل ما عدلت فی القسمه اے محمد وی انصاف کوا تا انصاف نہ کا تقسیم کی دلګیا د پیغمبر ته خونی خي د پیغمبر خبره دغه ما او تا خبره کو نو زمونږ هغه د خطا کېدو احتمالي شته بکی پیغمبر هغه د خطا کېدو احتمال نه دلته خبره کوم کې دې شي دا خبره څه غلطه وکم دیو جناب بازی وختونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کاو چاوله فتح نه دور کړی لیکن تپوس کې رستو چې څه چلو شو دا موږ کم شو حکم د مازه د کموال راغی یا تاسو خطا شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیری سو پیری ابازي واقعات راغلي نو هغه کې دیشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خطا شي نه دی دا به حکمي من سلو رکعاتو په ځای په رکعاتو شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ایستلی شي بیا وینا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نه تاسو ګدا سره څه وایي رښتیا وایي صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دور چې پای کې خبرې کولم جایز نو تاسو کو خلکو یا واسیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغی دوه رکعات نو لری نه تله نو واپس بیا راغی دوه رکعات نور سیسا وې وکړه اخر دې زمانه نه چې دوه رکعات موزیکا او موزه نقصان پکې راغی سړی لاړ اوت نه چې اوته چې قبله نه دې مخ وګرځید ها سینه دې وګرځیدا د قبله نه وګرځیدې سینه دې وګرځیدا نو بس تاسو مات شوی ها هغه صورت کې چې کله یو څه ضرورت ده بعضی ضرورتونه پکې چړیا او داس مات شو نو دا خو زیاده اوس ورشي ده په شابه رواني هغه پوری بس شي ده شابه ورشي ده نو هغه موږ په دغه ځای کې پریدي لاړ شي واپس په بیا او داس بو کې واپس راغې دلته کې په هغه ځای باندې کم ځای نه چې موږ پرې خو دې هغه ځای نه بیا شروع کی دا یو طریقه ده دا نه چې ته جماعت نه اوسې چې جماعت ته وته لاړې خلاص شو بیا خبره جماعت کې دن نه یې او داس ته وکړ راغله واپس نو بیا دې ته بنا وي بنا به کولای شي نو هغه ځای نه کم ځای چې موږ پرې خو دې بیا شو بیا هغه نه شروع کی موږ پورا کی لیکن چې کله دغه صورت نشتی او سیده دا قبله نه دی سینه وګرځیدا موږ مات شو نو قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقینا کوئی الله دا کسانو باندې چې خوېږي تاسو نه په پټه باندې فلیاذ الذين يخالفون نو پکار دي چې یاره دې کې یا کسان چې مخالفت کوي یخالفون عن امر چې مخالفت کوي د الله د حکم د الله د رسول د حکم
ان تصيبهم فتنه داسنا چې ورسیږي ته فتنه او یصيبهم عذاب الیم او ته ورسي عذاب درناک. دا الله مخالفت کې، دا الله د حکم خلاف کې، د پیغمبر د حکم خلاف کې، نو عذاب به ته ورسي، فتنه به ته ورسي، سزا به ملاو شي. بعض خلک خبرې کوي وایي سنت چې چا پرېښودو نو عذاب پې نشتی. دا خبره ښه نه ده چې د پیغمبر په سنت پرېښودو باندې عذاب نه، نو بل په پسې عذاب وي. هغه نه داسې عتاب دی، عتاب دا خبره ښه نه ده. چا علماو په دغه باندې رد کړلی. بعض خلکو لیکلي دي کتابونو کې شته د خبرې، وایي دې باندې عتاب ملاوي. عتاب څه شی دی؟ خو زورنه ده. نو زورنه هغه څه ونه شو، هغه شرمېږي نه، پلان کې نه کېږي، په دې باندې چا څه کار نه. عذاب دی بھائی، په دې باندې به عذاب وي. او یصیبهم عذاب الیم، یا ورسېږي ته عذاب درناک. الا ان لله ما فی السماوات والارض، خبردار یقینا د الله په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې زموږ کې. قد یعلم، یقینا پوهېږي الله ما انتم علیه چې تاسو په هغې باندې. ویوم یرجعون الیه، په هغه ورځ باندې چې ورګرځولی کېږي به تاسو په هغې کې الله ته. فینبئهم بما عملون، خبر به درکوي تاسو په اسمان چې دې خلکو کوم عمل کړلی، نو خبر به ورکوي دې خلکو له په اسمان چې دې خلکو کوم عمل کړلی. والله بكل شیء علیم، الله دې په هر شي باندې پوهه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله، یقینا مؤمنان هغه کسان چې ایمان لري په الله باندې، الله پر رسول باندې. واذا كانوا معه، او کله چې د پیغمبر سره علی امر جامع په یو کار چې راجمع کوونکی د خلکو لره لم یذهبون دي زینا حتی یستاذنوا، تر دې پورې چې اجازه طلب کړي د پیغمبر نه. ان الذين يستاذنونك، یقینا کسان چې اجازه طلب کوي ستانه. اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، دا کسان چې ایمان راوړي په الله باندې، الله پر رسول باندې. فاذا استاذنوا کله بعض شانهم، نو کله چې دې اجازه طلب کوي د خپل بعضې کارونه لپاره، فاصل لمن شئت، نجات ورکوه هغه چاته چې ته غواړې د دینه. واستغفر لهم الله، بخښنه طلب کوي دې لپاره د الله نه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله دې بخښونکی مهربان. لا تجعلوا دعاء الرسول، مگر زوی بلنه د پیغمبر بینکم په خپل منځ کې که دعای بعضکم بعضا، لکه په شان د بلنې بعض تاسو بعضو ته. قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذ، یقینا پیژني الله هغه کسان چې پوهېږي ستاسو نه په پټه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، نو پکار دی چې یره دي هغه کسان چې خلاف کوي د الله د حکم، د پیغمبر د حکم. ان تصیبهم فتنه، د دې نه چې ورسېږي ته فتنه، او یصیبهم عذاب الیم، یا ورسېږي ته عذاب درناک. الا خبردار، ان لله ما فی السماوات والارض، د الله په اختیار کې دی، د الله په ملک کې دی، د الله په قبضه اختیار قدرت کې دی. ما فی السماوات والارض، چې په اسمانونو کې اسمه پسمکه کې دی. قد یعلم ما انتم علیه، یقینا الله پوهېږي په اسمان چې تاسو یې په هغې باندې. ویوم یرجعون الیه، او په هغه ورځ باندې چې دا خلک به ورګرځولی کېږي الله ته. فینبئهم، نو الله به خبر ورکوي دې له بما عملوا، په اسمان چې د خلکو کوم عمل کړلی. والله بكل شیء علیم، الله دې په هر شي باندې عمل، هر شي باندې پوهه. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل وکړي.